واخلا د خپل ژوند او زندگی قیمتي کا سار وختي مونږ کوا او بیا راځه کله کله تاسو وایي کنه چې کار راته پاتې دی چوټیانې ختمې شوې دا تاسو د به اوس را روان جون ته ځکه ستاسو باندې حکومت ډېر رسیږي چې د دې بچو ګرمي کېږي نو چوټي والا په وخت ورکوي دا حکومت هم ستاسو بدخوا دی دا خیرخوا نه دی محکمه تعلیم چې ورته وایي سامره په ذل اوقات چې په دې محکمه کې تېرېږي دا په بله کې نشته ډېر لوی وخت ضایع کوي نو تاسو له به په جون کې چوټي درکړي نو هغه 2 میاشتې چوټي چې تاسو تېره کوي نو اخرنۍ هفته کې چې کله تاسو ته دا احساس وشي چې چوټیانې ختمې شوې اوس به زه واپس ځم سکول ته نو بیا تا سره احساس پیدا شي نو کله کله ته وایې ما ته خو کار پاتې دی او ما خو کار نه دی کړی دا ستا هغه اوقات ضایع کېدل دي نو بیا دې خوله واشه نیولي کله بل ملګري ته سوال کوې چې ماله دا کار وکړه د بل نه بیا تعاون غواړي که بیا د امتحان مقراله نو بیا دې هم خوله واشه نیولي د رسوۍ او د ذلت سره مخامخې په کتاب نه پوهېږې په سوال نه پوهېږې ځکه تا خپل اوقات ضایع کړي دي او که تا خپله یوه ورځ قیمتي کړه او تا ځان لم کار وکړه مونځ اودس دې م وکړه 5 واړه وخته مونځ وکړه دا ستاسو دپاره لویه مرتبه د ولایت دی او خپل کار سره کار ولره او خپله فریضه پوره که استاذ چې کومې ذمهواری درته حواله کړي دي دا پوره که نو چې کله دا ته په شوق باندې پوره کې نو ستا اوقات به هم قیمتي شي او د رستی رسوایۍ نه به هم محفوظ شي بل ته به د سوال نه هم محفوظ شي ژوند به دې هم قیمتي شي وقت به دې هم قیمتي شي ذهن به دې هم کلاوي فراخه وی سړی چې خواري وکړي که نه نو که ده ته پې فایده م ونه رسي خدای خپل ذهن کې دننه مطمئنې چې ما خواري کړې ده ما خپله فریضه ادا کړې ده ما یو محنت کړی دی باقي رستو نتیجه د خدای ده نو ته به مطمئنې او که ستا نه وخت ضایع شو نو اوقات به دې هم ضایع شي کار به هم دنه ضایع شي او ته به ذهني طور هم پریشانه یې دا د انسان فطرت دی تا ته به خپل احساس کېږي چې ما خو 2 میاشتې چوټیانې تېرې کړې ایش پیدا مې هم ترېنه وانغښته او د چوټیانو کار راته ټول پاتې دی دا به ماله څوک کوي نو دا پاتې ولې شو دا ستا نه اوقات ضایع شو نو چې موږ او تاسو د خپلو اوقاتو قدر وکړو وقت د انسان د ټولو نه لویه سرمایه او دولت دی چې دا زموږ نه ضایع نه شي دا موږ قیمتي کو په دې کې خپل مقاصد را جمع کو او خپل محنت وکړو خپل کار او هدف تم ځان ورسو مقصد ته الله راضي کو انشاءالله داسې عزم به کوو کامیابه زندگی او ژوند به الله راکړي